چونکه مونږه د مور او پلار حقوق ذکر کول هغې کې څه حصه پرون ذکر شوې وه او څه حصه لا باقي ده. حدیث مبارک کے راضی رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. اللہ تبارک و تعالی حرام کړي دي پتاسو باندې نافرمانی د میندو نافرمانی به نه کوئ، دا الله حرام کړي. او مونږ پرون مو وی چې مور او پلار دا ډیره لویه سرمایه ده، نو جوانانو دا د غنیمت موقع وګڼئ چې د چا مور او پلار ژوندي وي. دا ډیره لویه سرمایه ده، دا درنه چرته ضایع نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی من اصبح عاصیا لله فی والدیه اصبح له بابان مفتوحان من النار وان کان واحدا فواحدا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی چې تاسو کې کم یو سړی سبا کی شپه تیره کی او سبا رڼا پې راوخیږي او دې د مور او پلار نافرمانی سحر شي پې او د دواړو نافرمانی، نو د ده دپاره بابانی مفتوحان من النار، دو دروازې د جهنم نه کولو شي. وان کان واحدا فواحدا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل که یو تی خپی نو یو دروازه د جهنم کولاوي، که دواړه تی خپی نو دو دروازې د ده دپاره د جهنم کولاوي. نو ځوانه که دې حال کې درله مرګ راشي چې دواړه خپی یا یو خپی او تا سبا کړی او دې حال کې ته مړ شي او تا ته د جهنم دروازه کولاوي، څه دې خیال دی حشر به دې څه وي؟ نو دا ډیره لویه سرمایه ده. د مور او پلار اطاعت وکئ په هر څه چې مور او پلار رضا کیږي، خو رضایي مقصود ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ډیره زورنه یې په یوه موقع باندې ورکړله، دا ډیره هغه زورنه ده. وی لا یدخل الجنة، ای صحابه کرامو جنت ته به نه داخلیږي. صحابه وی څوک په نه داخلیږي؟ وی منانون، هر هغه کس چې هغه یو سړي سره احسان وکړي او وروستو یې پې بیا ثباتي، وی دا کس په جنت ته نه داخلیږي. احسان کوي او وروستو یې ثباتي. وی ولا عاقن، ویم هر هغه کس پم جنت ته نه داخلیږي عاقن چې هغه د مور او پلار نافرمان دی. دریم ولا مدمن خمر، چې همیشه شرابي، وی دا درې کسه به جنت ته نه داخلیږي. څومره سخت زورنه د دواړو جهانو سردار ورکړله چې دا به جنت ته نه داخلیږي دا درې کسان. یوه موقع باندې د دواړو جهانو سردار وفرمایل وإیاکم وعقوق الوالدین، وی ځان د مور او پلار د نافرمانی نه بچ کې ګورئ. وی فإن ریح الجنة توجد من مسیرة 1000 عام والله لا تجدها عاق ولا قاطع رحم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی د جنت بوی چې دی دا به په 1000 کاله فاصله کې چې تی بنده ولاړی نو بوی به محسوسی، چې د دو د جنت 1000 کاله فاصله نو دی به بوی محسوسی چې دی اړخ ته جنت دی. اوی والله وی زما دی د الله په ذات قسمی لا تجدوها، نشی مونده دی د جنت دی بوی لره عاق ولا قاطع رحم، د مور او پلار نافرمانه او چې رشتهداري د رشتهدار سره کټ کوي. دا دوه قسمه خلق وی د جنت بویم نشي مونده. وی زما دی د الله په ذات قسمی لا تجدوها، چې نشي مونده د جنت بوی چې هغه په 1000 کاله فاصله کې هغه به محسوسیږي، خو دا دوه قسمه خلق د جنت بوی نشي محسوسولی چې د مور او پلار نافرمانی یا د رشتهدار سره نالګي. نن څومره معمولی خبره باندې د رشتهدار سره قطع تعلق دی او د رشتهدار سره اختلاف دی. قاطع د صله رحمی
رشتې ټولې کټ کړي په معمولی خبره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم وخوړ وی بوی د جنت نشي موندلی. یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله حبیب جهاد لزما. نبی علیہ السلام ورته وی احی والداک، مور او پلار دی ژوندي دي کمړه؟ وی د الله حبیب ژوندي دي دواړه. وی ففیهما فجاهد، وی ورشه د هغې دواړو په باره کې جهاد شروع کړه. یعنی د مور او پلار خدمت کوه، دا تا دپاره جهاد دی چې هغه دواړه ژوندي دي. ورشه د هغې خدمت شروع کړه، د هغوی خدمت کوه، دا تا دپاره جهاد دی. حدیث مبارک کې راځي وي درې خیرې چې دي دا ګورئ نه رد کیږي. یو دعوت المظلوم چې په چا ظلم وشي هغه خیره وکړي، دا نه قبدار نه رد کیږي. و دعوت المسافر، او چې مسافر سړی دعا کوي دا الله نه رد کوي. چې مسافر سړی دعا کوي الله دا نه رد کوي. دې کې دا ټول مسافر داخل دي، خو چې دی مسافرو لږ احتیاط کولی. دې کې د ملیشا او د دوبۍ مسافر هم داخل دی. الله د دیم دعاګانې قبلی، دا هم مسافر دي، خو په دې شرط باندې چې دی د ګناهونو نه ځان ساتي، د ګناهونو نه ځان ساتي او د مانځه اهتمام کوي. نو دی حق حلال مزدورۍ له تللی دي، خپلو بچو له نفقه ګټي، دا پې واجب ده. ما خپله د خپل استاز مفتی سیف الله صاحب دامت برکاتهم العالیه ډېر ښه ستر مفتی دی په حقانیه مدرسه کې. ما ته خپله باندې سبق دوران کې اوریدلی و. وی د ملیشا او د دوبۍ مسافر چې د خپل مانځه اهتمام کوي او د ګناهونو نه ځان بچ کوي او کاروبار حلال علماو نه تپوس کوي، نو وی که دی وفات شول وی دا فی سبیل الله وفات. څنګه چې د فی سبیل الله اجر دی، دا مسافرم فی سبیل الله دی. خپلو بچو له نفقه په د فرض نه وه. طلب کسب الحلال فریضة بعد الفریضه، د یو فرض نه پس خپلو بچو له حلاله مزدوري کول دا فرض دی. نو دویم و دعوت المسافر، د مسافر دعا الله نه رد کوي. او دریم و دعوت الوالد علی الولد، چې کله پلار د بچی باره کې دعا کوي دا الله چرې نه رد کوي. حدیث مبارک کې راځي ډېر زر قبلیدونکې دعا هغه دا ده چې پلار د بچی دپاره دعا وغواړي په غیبانه کې، بچی نه او پلار یې لاس اوچت کړي او د خپل بچی دپاره دعا وغواړي. د پلارانو د میندو دعاګانې والې او د خیرو نه یې ګورې ځان بچ کوي. خیرې ډېرې نقصاني دي. زه خو سوال کوم مور او پلار ته چې الوات ته خیرې مه کوئ، الوات ته خیرې مه کوئ. ستاسو د خیرو یو ډېر لوی مقام دی د الله په دربار کې. دا ملک ورانئ، ملک مور ستا خیره، پلار ستا خیره، ملک ورانئ، خیره مه کوه، مور خیره مه کوه. لیک پراته دي، لیک احادیثو کې د جریج د مور دعا پرته ده، ویلات خیره پرته ده، ویلات تمته حتی ینظر الی وجوه المومسات. بخاری شریف کی حدیث تے. جریج ډیر لوی عبادت گزارو، عبادت پې کو، خپل عبادت خانه کې ناست عبادت کوي. مور راله आवाज وکوي اے جریجا، نو دې په مانځه ولاړو، نو د جواب ورنکو. مور لاړله، بیا مور راله، بیا आवाज کی اے جریجا، جریج بیا په مانځه ولاړو. مور ته علم نو، بیا واپس لاړله. بیا مور راله په دریم ځل وی اے جریجا، جریج بیا په مانځه ولاړو. جریج بیا आवाज اونکو، ځکه په مانځه ولاړ دی. نو مور واپس لاړله او مور خو ګمان دا و چې د ما ته غږ ونکړو. نو مور یې یوه خیره وکړله، بخاري شریف نقل کړې ده. وی اللهم لا تمته، یا الله زما دا بچې د هغې پورې مه وجنه حتی ینظر الی وجوه المومسات، چې الله سوی د زناکارو ښځو مخ نه لیدلی، نو مه یې وجنه. الی ووجنه چې د زناکارو ښځو مخ وویني، هغې پورې ورله مرګ مه راوله. علماو لیکلي دي لږه موده پس د کلي یوه زنانه وه، هغې به دا څاروي سرول. د کلي غوبا و، د هغې بچې
ماشوم اوشو خلق ورته دا ماشوم کم زه ته خو غیر شادي شودی وی دا ما سره هغې جوریج زنا کړې ده او هغې نتیجه کې بچې پیدا شوی خلق راغې په جوریج پسې عبادت خانه ورله ونړوله وی ته د دین په جامه کې عبادت کې او زنا دې کړې هغه وی ما دا زنا نه ده کړې خلق وی کړې دې ده وی صفایي پیش کوي هغه ماشوم راولی چې کم د دې پیدا شوی د هغې جینۍ چې کم ماشوم پیدا شوی هغه ماشوم یې راوړو بخاری شریف کې دي څو ماشومانو په غیږ کې خبرې کړي یو پکې دا ماشوم جوریج دومره د الله ولی دی چې هغې ماشوم ته مخامخ شوې من ابوکا بچیا پلار دې څوک دی شابه د پلار نوم دی والا هغه د څلوېښتۍ ماشوم ګویا شوې ته مې پلار نه او پلان کې کس زما پلار دی هغه زما د مور سره زنا کړ خلق راغون شو جوریج ته وی مونږه معاف که ته خو ډېر د الله ولی وختلې مونږ ته څه پته وه چې دا زنا تا نه ده کړې هغه ورته وی دا ستاسو قصور نه دی دا ما ته د خپلې مور خیره کړې وه چې لا تمته حتی ینظر الی وجوه المومسات الله زما بچې د هغې پورې مه مړ کوه چې د څو پورې دی ورته د زناکارو ښځو مخ نه دا هغه د مور هغه لیک پروتو دا هغه د مور هغه خیره و نن ما باره کې قبول شو